نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوّني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء کرام، طلباء اعظام د مدرسه جامع دار القرآن لاشاعت التوحید و سنة د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو سیرت د زندگی د رحلت تا دروسنا دا لسم درس دے. دے درس کے د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اول خطبہ چکم خپل قوم تکڑی وا او د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرستو اول منصب د خلافت چی کلا سنبال کڑے دے امیر المؤمنین ګرځیدلې دے. نو اول خطبہ د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داوا د اول خطبے په باره کې مختلف اقوال دي.
بعض صحابه کرامو او راویانو اولنی الفاظ جدا ذکر کړی دي، بعضو جدا ذکر کړی دي. اگر چې دا ټول د اول خطبه الفاظ دي، چا د بیان صحیح سیاد کړی دا، چا سیاد کړی دا، نو هر یو فرمایي چې دای اول ذکر کړیو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انه صعد المنبر فقال اللهم انی شدید فلینی وانی ضعیف فقوینی. اے الہ العالمین ز سخت ما فلینی، ما کے نرمی راولی، وَإِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي. الہ العالمین از ضعیف یمن ماتا طاقت راکی. دا خودوار جملتین متعارضتین خیاری، یو کے شدت و بلکہ ضعف دوار صحیح دی. شدیدو بل طرف تا انسان چدے ہر انسان وخلق الانسان ضعیفا. دا اللہ احکام داغی اجرا دا ډیر مشکل دا. اللہ کریم داغی په پورا کولو کې جاری کولو کې ما ته طاقت راکې. کم شدت دے هغه شدت زما په صحیح ځای کې استعمال کې. دا نه دی دا مطلب نه دی چې شدت بالکل ختم کې. ځکه وروسته یو جمله بیا ذکر کړي چې خلقو تاسو وایي چې دې سخت دی، فعلموا ان تلک الشدت قد اضعفت. پوه شئ اے خلقو دغه شدت اور دوچن شوی دی، دا کمزوری کیږي نو. ولکنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي. دا شدت زما با ظالمانو سره او زیاتی کوونکو سره وي. نو دلته مراد د شدت نه مطلب دا دی الله چې کوم اهل عفاف دي دا غي په باره کې زمانه سخت کلامی ونشي. کم مشران صحابه کرام دي دا غي زړونه زخمی نشي. لکه رسو دغه بیان کې بیا فرمایي اللهم انی شدید فلینی. اے اللہ کریم از چرے سخیم فلینی ما کے نرمی راولی. وَإِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي. کریمہ مولا ز کمزور ما تا طاقت راکی. وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي. ما کی بخل لے مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با بیزایا چالا په شعر و شاعری باندې پیسې نه ورکولې. بعضو خلکو دیتا آغا نم د بخل اخو دے کم کماگی کمیوی اللہ کریم آغا پورا کے. وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي. وَإِذَا اول خطبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لیوان. دویم قول دارے اول خطبہ کی ان اللہ ابتلاکم بی وابتلانی بکم بعد صاحبی. اے خلقو یقینا اللہ تا سبحان امتحان را اس تیرے زما په صورت کې او ما باندې امتحان دے ستاسو په صورت کې. تاسو به زما خیال ساتي زب ستاسو خیال ساتم. ان اللہ ابتلاکم بی وابتلانی بکم بعد صاحبی. بیا فرمائی واللہ لئن احسنوا لاحسنن الیہم وَلَئِنْ أَسَاءُوا لَأَنْكَلَنَّ بِهِمْ. اللہ میرے قسم میں سوچ خکے زب اور سر خکوما، سوچ بد کے نزب عبرت گرزوما، سوچ دیندار دے تابدار دے زب و سر نور احسانات کم، سوچ د دین و د شریعت مقابلہ کی زب و تسزاور کم، سوچ دی خطبے حاضرو. فرمائی
څنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلو هغه شان کړیو هغه کې سفرق نه دروسته فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا الله قسم عمر فاروق رضی الله تعالی په دې باندې هیڅ زیاتې نه ده کړې حتا فارق الدنيا تر مرګ پورې دریم قولدار چې کړه دې اول خطبه تخیجی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صعد المنبر وهم ان يجلس مكان ابي بکر رضی الله تعالی عنہ منبر توختو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په زبان کینی قصد او چکینه ما فقالا ما كان الله ليراني ارى نفسي اهلا لمجلس ابي بکر دا سې چرې نشي چې زه په هغه زبان کینم په کوم ځای چې ابوبکر صدیق ناستو بیا فرمای فنزل مرقاتن یو پوڑے خطا کے ناستو حمد و ثناء برکل ثم قال اقرأوا القرآن تعرف به وعملوا به تكونوا من اهله وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وزنوا للعرض الاكبر يوم تورزون على الله لا تخفى منكم خافيا اقرأوا القرآن اے خلق قرآن لولئی وذی قرآن بتاسو پی جندلے کی گئی وعملوا به تکونو من اہلہ توزنو زان مخ کے داغ نوتلے جتاسو بتللے کی گئی اعمال بتللے کی گئی اصحاب الاعمال بتللے کی گئی اعمال بمتشکل کی گئی یوم اللقاء حق لا شک فی الاتیان اعمالنا توزن بعدالة الميزان كم فيه من كنوز علم ومن عرفان يوم اللقاء حق لا شك في الاتيان د قیامت ورځ کې هیڅ شک نشته دی اعمالنا توزن بعدالة الميزان بمیزان العدالت زمنگ اعمال بتللے کیگی پتلا دے انصاف باندے الوزن یوم اذن الحق اللہ کریم فرمائے تول دا اعمالو پا دورت بانے حق دے دا چاچ دا نیک اعمالو تل درنشوا اللہ دی زمنگ تل درنی کی اللہ کریم فرمائے دا انسان کامیاب دے دا کم انسان چی دا نیک اعمالو تلس بکشی دا انسان تبا دے وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر يوم تورزون على الله زان تیار کئ زان خسته کئ زان ډولی کئ پیشه دا غلو ورزتا چې تاسو به پیش کول شي په الله باندې لا تخفى منكم خافیا نبا پټی کې تاسو نه یو نس پټی دونکې بیا فرمائی د حقدار حق الا ادا کیږي چې داغه په معصیت کې تابعداري ونشي بیا فرمائی الا و انی انزلت نفس من مال الله بمنزله ولی الیتیم اے خلقو زما حیثیت با په بیت المال کې داسي وي لکه سرنګي چې د یتیم یو والی دی ان استغنیتو عففتو و نفتقرتو اکلتو بالمعروف کچر زب مالدارو ما نزبا د دین زان بچ کم که زما گزاره کیگی نزب ناخلم و ان افتقرتو اکلتو بالمعروف کچر زب محتاج سمانو پاغا طریقه بانی چکم د شریعت دا پاغی بانی بتزان لاخلم دا اول خطبه وا دا درې قوله دارنګي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د استخلاف نه 2 ورځې وروسته د خلکو په میس کې خبره اترې شروع وي چیرې دا انسان خو سخت انسان دی گزاره به څنګه کیږي کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبره واوریدلې نو خطبه شروع کړه فصائد المنبر
وخطبهم فذكر بعض شانهما النبي صلی الله علیه وسلم وخلیفتی. اے خلقو تاسو ما باندې د شدید ګمان کوي، د سخت دریز انسان ګمان کوي. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق زمانہ داسې حالت کې تلی چې خوشاله وو. وکيف انهما توفیا وهما عنه راضیان. دا دواړه هسته زمانہ خوشاله تلی. بیا د تاسو رزنه کارونو والی ګرځیدلې ما. فعلم ان تلك الشدة قد اضعفت. دغه شدت د چن شوه ده کم شوه نه ده، ولکنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي. دغه شدت بعد ظالمانو او د زیاتی کوونکو بارک وی. بیا فرمای ولست ادعو احدا يظلم احدا. دا بچرم نوی چې زد یو انسان پریدم په بل ظلم کوي او یتعدى علیه، تر هغه پورې نه پریدما حتى ازا خده على الارض وازع قدمي على الخد الاخر حتى يزعن للحق تر سو پورې چې مل یو اننګې په خاور کې خو دې نوي. کم انسان ظالم دی په بل باندې ظلم کوي، تر هغه پورې به نه پریدما چې د مخ یو طرف ولا پزمکه خو دې نه دی، یو طرف به پزمکه وي په بل طرف به زما خپوي قدم وي. تر سوچ در حق تابعداري نه دا کړي تر هغه پورې به زخ پنو چوتم. یو طرف ته زما شدت د ظالم په باره کې بداسي وي. بیا فرمای و انی بعد شدتی تلک ازو خدی للفاف. دغه شدت سره سره زما اننګي واپس مکه باندې پروت وی. هغه چاته چې کوم اهل عفاف خلق دیني کو کار خلق دی هغه ته بزو خپل مخ پز مکه باندې لګوما، هغه دې په پاس خپیک دی هغه ته بزو مخ نه ګرځوم. ما کې شدت کم شوه نه دی، هغه دوچن دی خو ظالم د پاره. کم اهل عفاف دی، کم نه نیکوکار خلق دی، اغوی تبا زخپل. و انی بعد شدتی تلک ازو خدی لعل العفاف و اهل الکفاف. نیکوکارو د پارا پاک دامنو د پارا خپل اننګي باز پزمکه باندې एकदम په ماره د پاسخ پیګ دی نهایت عاجزی دا. بیا فرمایو لکم علی ایو الناس خصال نذکرها لکم. خلقو استاسو په ما باندې ساقونه دي سزمواري دي. آغا زمان والی خواغی تغوک شی. لکم علی اللہ اجتبی شیئا من خراجکم. ستاسو حق دارے چی ستاسو د خراج نا، ستاسو د ٹیکس نا، ستاسو د مال نوزا ہش شیزان لنغورکم. ولا مما فا اللہ علیکم اللہ فی وجہی. او نه داغنا چې الله تاسو لکم مال غنیمت در کړی دی، نه به لکم مگر په خپل صحیح ځای کې. ولکم علی اذا وقع بین یدی الله یخرج من الا فی حقه. ستاسو د پارا په ما باندې دا لازمه ده چې دا مال به په صحیح ځای په حق باندې لګي. ولکم علی ان ازید عطاکم. او ستاسو په ما باندې لازم را چې زب ستاسو تنخواګانې ستاسو عطاګانې سیوا کوما و ارزاقکم ان شاء الله تعالی. کله ته منظور دا ستاسو مال ستاسو تنخوا دا وز سیوا کوم. واسدو صغورکم او ستاسو سرحدونه با مضبوطو ما. ولکم علی الله القیکم فی المحالک. زب تاسو لالقیکم فی المحالک. نو غرزما تاسو پاغ سختو کارونو کې. ولا اجمرکم. نو تاسو دو شدید سفر سرا محکومه چې کورونو ته واپس ناراضي. اجمار دیتے ویلے کیږي چې بس په سرحد باندې انسان پروت وي او ډېر موده پورې یو انسان کلی ته نه پریږي. داسې بنوي تاسو سره وزه دغه سختی نه کومه. بیا فرمایي و اذا غبتم فی البؤوس فانا ابو العیال. کلا چې تاسو جهاد لتلی نو زبستاسو د ماشومانو د پاره به منزله والد یما.
زبداغوی کفاف کوم زبداغوی خیال ساتم. یا فرمایا عینونی علی نفسی بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر، زما امداد کوي په امر بالمعروف و نهی عن المنکر کې او نصیحت کولو کې. یا یقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم. یو مثال دې خطبه کې ذکر کړی، فرمایي انما مثل العرب مثل جمل عنف اتبع قائده. مثال د عربو په شان داغا زورور او طاقتور اوخ دی چې هغه په خپل قائد پس روان وي. نو فلینظر قائد حيث يقوده. دی اوخو هغه اوخبان د خیال کوي چې دا اوخ کم خوا روان کړي دي. د عرب اوخو د قافلې هغه په صحیح آسان سفر باندې خوشاليږي، خپل قائد پس روان وي. نو پکار دار چې قائد د اوخ چې دی هغه په سم لار روان کی. فرمای اما انا فورب الكعبه لاحملنكم على الطريق. هر چیزه ما زمانه پر رب الكعبه باندې قسم وی زبتا سو په صحیح لار باندې بوزما، په غلط لار بتا سو نه بوزم. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د پارا بیعت عامه خاصه دا شوی دی. د زنانو به بیعت دی شریعت کې د خلیفہ سره د زنانو د بیعت څخه ضرورت نو. آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کئی والله مادر خلیفتنا ملکن، پالا قسم ما تپتن لگی چیزا خلیفت رسول اللہ ام کذا بادشاہ ما. وَإِن كُنْتُ مَلِكًا فَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ. یو سړی ورته ویلي فرمایي چې تو خپل ځان ته سوچوکا د ملوکت او د خلافت په منځ کې یو فرق دی. ان الخلیفۃ لا یاخذ الا حقا ولا یزعه الا فی حق. خلیفہ غ انسان ته لیکيږي چې په حق باندې غستل کې، په حق باندې لګول کې، بے دلیل غستل او لګول نه کوي. وانت بحمد الله كذلك، تم د الله په حمد و ثنا سره دغه شان انساني چې هغه تابعدار انساني. والملک بادشاہ چې ویاسف الناس فیاخذ من هذا او یوتی هذا. بادشاہ هغه ظالم وی یو نوالی بلله ورکی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی چپ شو. یو روایت کے راضی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوسو کو فرمائی عملکن انام خلیفہ، تا تزب بادشاہ کارم کا خلیفہ کارم. آغارتے ان انتا کچرے ان انت جبیت من الارض درہمن او اقل او اکثر ثم وضعته فی غیر موضع فانت ملکن. که د ځمکې نه یو درهم تا بې ځایه واغستو ناجایزه دی کې دی ولګاو نو ته بادشاهي. عام چې کوم ظالمان یو سب کې عادلان وي هغه خلکو کې بشماري. وانت ملکن غیر خلیفہ، او کچره په صحیح ځای کې استعمال کو نو ته بیا خلیفہ یې. فاستعبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ. د عمر رضی اللہ تعالی سترګې د اوخ کو نډه کې شوې پچړا شو. دا هغه انسانو چې د شدت سره نهایت نرم زړه انسان، کلا کان وقافا عند کتاب الله، کله د نصیحت خبر اوریدل دا چا ورته مشوره ورکړی دا اگر کاغه ور د سره یو کشرو بچیو بلکې زنانه به ولې نوا خداغي قول تا داغي مشورې ته ترجیح ورکولا چې کله باغه حق وا. د شورا اهمیت او د عمر فاروق رضی اللہ تعالی په دور خلافت کی اللہ کریم فرمائی والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ شورى 38 آیات کی
والذین استجابوا لربهم واغه کسان چې قبولتیا کړي دا د خپل رب او پابندي کې د منځونو کار د دوی مشوره وی د دوی په میانس کې د هغه نه چې موږ ورکړي دوی ته خرچ کې په لار د الله کې د الله د مؤمنانو یو شان بیان کړي دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه به ځان له حکم نه کا تر سو پوری به چې مشوره د صحابه کرامو نه واغسته دا غوینا یو قول دا نقل له لا خیر فی امرنا ابرما من غیر شورا هغه کار کې څه خیر نوي چې بغیر د شورا نه هغه انسان ځان لا پاغي باندې قصد کی داغه کلک ارادو کی دارنګ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي الرأي الفرد کالخيط السحيل یوازې د یو انسان سوچ دا کمزور تار دی کله چې دو کسانو مشوره شي هغه دو تارونه شي کله چې ګڼ کسان شي د ګڼو تارونو ناکم پړې او وختل شي هغه تر صحیح وي او مضبوط شي دیو جنا تاسو مشوره کوي او فرمایي شاور فی امرک من یخاف الله عز وجل دا د عمر فاروق رضی اللہ تعالی قول فرمان دے شاور فی امرک من یخاف الله عز وجل مشورہ کوا په خپل کار کې دا چا سره سوچ چې د الله نه یریږي. دارنګ فرمایي درې قسم خلق دي یو هغه سړی ترد علیه الامور فیسدد برأیه کارونه او ترازی یوازې کوي ورجل یشاعر فیما اوشکل علیه بل هغه انسان دی چې هغه حیران پریشان دی پدې کې کامل انسان هغه انسان دی چې هغه کار چې کوي په مشوره باندې کوي. د دیو جنا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل هم مشوره او دارنګ صحابه کرامو ته به هم د مشورې حکم کاو. خپل طریقې داوا چې کله به یو امر پیښ شو ناول به عام خلکو نه مشوره واغستا د عام خلکو حالات به چې معلوم کړل بیا به اکابر صحابه کرام راو غوښتل هغه مشرانو صحابه کرامو ته به دغه خبر وړاندې کړه اهل قرآن به راو غوښتل قاریان عالمان لکه ابن عباس رضی اللہ عنہ قور رستو را روان دے کہ فرمائی قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وکان القراء اصحاب مجلس عمر قاریان و حافظان داد عمر فاروق رضی اللہ تعالی مجلسیانو کہولن کانو شبانا قرآن والا کب بوڑاگانو کزوانان بو عبد مشوری شریکانو لکه دا عبداللہ ابن عباس په خپل د کم عمر والا انسانو مشرانو سره به شورا کې ناستو. دارنګي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله کله مشوره کې کشر الکان ځوانان کې نولو. زهری رحمه الله یو کرتا ځوانانو ته بیان کوي هغه نو جوانانو ته وایي لا تحتقروا انفسکم لحداثت اسنانکم اے ځوانانو ځان د کم عمر د وجه نسپک مګنئ چې مونږ پسند پویګو. فإن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کان اذا نزل به الامر المعضل دع الفتيان کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی باندې شدید کاراله سخت امر براله پای کې به ځوانان راوتل ال دوی سوچونه نوې دي د نوې حادثې نه د وتلو د پاره د نو سوچونو ضرورت دی. دا نوې زلمی د دوی ډېر خسته خسته سوچونه وي بهشکه چې مشران په ډېرو خبرو پويږي او په ډېرو کې داسې وي چې کشران هغه د معاشرې نه خبر وي مشرانو ته هغې پته نه وي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځوانان راغوښتل شورا کې به کېنول بلکہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ذکر کړی دی ان کان عمر رضی اللہ تعالی یستشیر فی الامر حتی ان کان یستشیر المرأة
عمر فاروق رضی الله تعالی هر چانا مشوره غستلا تر دې پوري چې زنانو نه به مشوره غستلا خپل بیبي سره به مشوره کوله. دا چې کومه مقوله ده د خزه مشوره بنه منه دا غلطه ده. د خزه خبره کاغه حق او هغه اومنه. هغه یو انسان دی زیرای زی بصیرت دی ذات البصیرت انسان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه الکبرى مشوره منه لیدا. ورقه ابن نوفل خواته تللی دی نو د زنانه نه به مشوره غستله. کله به که د زنانه په قول کې او تخیر ښکارا شو فیاخذه هغه قول باندې به عمل کو. وقد ثبت انه استشار مره ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها. یو کرتا عمر فاروق رضی الله تعالی د خپل لور حفصه رضی الله تعالی سره مشوره کړې ده. خپل بیبي سره مشوره کول خپل لور سره مشوره کول دارنګ ځوانان کې نول داغوینه مشوره غستل او کله چې کله آخر کې مشرانو ته بیا خبره وړاندې کول. ډیر کرته داسي الله د کشر په ذهن کې او خبره واچي چې هغه مشرتا فکر کې ناراضي. دیو جنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مشورې صورت په خپلوم دغه شانو نور والیانو ته مشرانو تم دغه حکم. ابو عبیدۃ الثقفی ابو عبید الثقفی رضی الله تعالی عنہ عراق طرف ته چکر لیگی وہ تو فرمائے اسمع واتے او اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشرکم فی الامر خاصتا من کان منهم من اهل بدر. یاد ساتا خبر منا تابعداری کوا د صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ځان سره په کار کې شریک وا. خاص کرا صحابه کرام کم چې بدریان دي دارنګ چې عراق کې کم قائدینو کم امیرانو هغه ته خط لیکل لري ایو شاورو فی امور العسکریه عمرو بن معدی کرب چې تاسو بعد عمرو بن معدی کرب سره مشوره کوي او طلحه الاسدی سره رضی الله تعالی سره مشوره کوي. مشوره وکوي خو امیر به نه مقرر کوي. تاسو ته ماغه علت په درس کې ویلو دا نهایت زړورو دومره بهادر انسان او چې د رومیانو لخر ته چې لکونو باندې لخر هغه ته دن نشوي دي ملګری ته را واپس شو راته سکه پتیاره کې داغي اس د خپل سره تړلې دي خپل اس داغي د اس سره تړلې او لخر د نیز نه روان کړي دي. کله چې راغوي فکر شوی دی د ټولو نلوي پهلوان ور نږدې شوی دی عمرو بن معدی کرب رضی الله تعالی چې څنګه ور ګرځیدل دي داغه سر یو ځای کې او تنه بل ځای کې وا داغه اسم د خپل اثر تړلې دی بیا شابق ور کړی دی. دویم کس چې راغوي یو لوی پهلوان او چې جنگجو چې هغه ور رسیدل دي عمرو بن معدی کرب رضی الله تعالی شوی دی داغه سر او تنه جدا جدا پراتو داغه اسم د خپل اثر تړلې دی بیا شابق ور کړی دی. چې دریم کس ورسی او ډیره تاویږي نو هغه لاسو چت کړی دی هغه سره د اسنه مخ کې روان کړی دی. عمر فاروق دې به امیر نه مقرر کوي. دې دومره زړور انسان او چې دې بر دشمن د پاسه ورخته مشوره ته اخلي خوده به امارت ته نه وړاندې کوي. ودا شاء یشاورو فی امور العسکریه عمرو بن معدی کرب طلحه الاسدی رضی الله تعالی عنہ استشیروا واستعینوا فی حربکم بطلحة الاسدی و عمرو بن معدی کربا ولا تولوهما من الامر شیئا. دینا مشورې اخلي خوالیان به نه ګرځوي مشران به نه ګرځوي. یو خدا محبوب الناس نهایت زلور او نهایت د قوم یو سرو کدوې د ټولو نه مخ کې رواني نو دوی به مخ کې د خطرې سره مخ وي. بل دغه وجوه چې تاسو ته ما بیان کړله. دارنګ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی ته لیکلو چې کله ته یو ځمکې ته یو علاقې ته لاړ شي راغی کې غوړه خلک ګوره داغوینه مشوره اخلا او کم چې دوکباز دی داغه نه مشورې ماخلا. دارنګ عمر فاروق عتبه ابن غزوان ته لیکلو کله چې بصره ته لګو هغه ته ورګړو دا لیکلی چې ته کله لاړ شي هغه علاقې ته
كتبت الى العلاء الحضرمي ان يمدك بعرفجه ابن حرشمه او دغه عرفجه ابن حرشمه به ته مشورې اخلي او فاستشره وقربه دنه مشوره اخلا او ځان سره نږدې کېناوه مشورې ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې لوی اعتبارو ځان لبه یو خبره نه توې کولا ترسو پورې بچان صحابه کرام اهل قرآن هغه موجود نو دارنګي په جنگي امورو کې مشوره وا او چې کله با یو شرعي مسله کې یو دقت او باریکی را لا پای کې به هم مشوره وا عمر فاروق رضی الله تعالی روان دي په یو سفر باندې کله چې سرع مقام ته رسیدل دي شام ته نږدې یو زید نور امیرانو سره یو ځای شوی دی مهاجرین انصار د سرو خبر شو چې شام کې وبا ده صحابه کرام راټول کړل مشورې شروع کړل سبق ورشو ک نو ورزو چا ورته وی امیر المؤمنین خرجت علی وجه الله فلا يصدنك عن هذا تدا الله درزا د پار ہوتے وبا تم ګورا شام تورزا انه بلاء بعض ویلی بعض فرمای انه بلاء وفناء فلا نرى ان تتقدم علی بعض فرمای جنابا دا خو ظاهری فنا دا وبا دا هلاکت دی هلاکت زیت ورتل ندی پکار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مهاجرین راغوختل چې کم دا فتح مهاجرین دی مهاجرت الفتح بیا فرمای ما ته تاسو مشوره راکې سوکو د ټولو مشوره او اتفاق په دی باندې رااله چې امیر المؤمنین د دې ځنه وافات شه او شام ته مزه چې کوم علاقه کې وبا راغی ته مو ورځه اعلان وکړو انی مسبح علی ظهر خلقو ز سبا چې دی واپس رواني دن کې ما ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی فرمایا فرار من قدر الله امیر المؤمنین د تقدیر نه تختی عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا نفر من قدر الله الى قدر الله دا یو تقدیر نه بل تقدیر تزود فرق تقدیر نه فرار نشتا دا تلم زم بقدر الله دی یا فرمای استا او خان دی یو طرف ته یو علاقه خسته ده ورشو والا ده بل طرف ته او چر خطرناک رته کمی ته اړول غواړي دغه شان ظاهری حالات داسې دي بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام دا حدیث پیش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا سمعتم بأرض فلا تقدموا علی واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فیصله د علامه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناوری دلی دي کلا چې تاسو یو زمګه کې وباوی خبر شي غزمه کې تم ورځي کم ځای کې تاسو سي کې وبار علی فتره له مصیبت رې داغه نه متختی فیصله دغه وا خود صحابه کرامو په مشوره باندې وا د عمر فاروق رضی الله تعالی سختی هغه د اهل ظلم د پاره وا تلین هغه د پاره د اهل عفاف د اهل طاعت د پاره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اوله خطبه هغه دغه الفاظو چې کوم تاسو اوریدل او د عمر فاروق رضی الله تعالی هر کار کاغه به سیاسی او کاغه به حربي او کاغه به شرعي او ټول په مشورې باندې بیا عدالت او مساوات د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ان شاء الله ک جون وفا او کړه به بیانېږي فی الحال په دې اکتفا کو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم